شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. نوم مې د عقیل یوسفزی. پروګرام د سونو پښتونخوا او د سونو پښتونخوا د پېښور سټوډیو نه لایو. رښتیا خبره دا ده چې نن پېښور ډېر خوشحاله دی، ډېر پرسکونه دی او د هغې بنیادي وجه دا ده چې د پرون نه په دې خوا باندې چې کوم د شدت کومه ګرمي وه او په هغې ستم بالا ستم ده چې په پېښور کې چې کوم بدترینه لوډ شیډینګ دی هغې چې خلک څومره ځپلي وو. او بیا د ټول نه دویم غټ خبر پکې دا و چې دغه کوم د محرم 2-3 ورځې چې کومې ډېرې کریټیکل وي هغه په پوره من طریقې سره تېر شوې. نو د دې وجه نه زموږ موډ چې دی هغه هم ښه دی، بهر ماحول هم ښه دی، موسم هم ښه دی. خدای دې کړي چې پوره خیبر پښتونخوا چې دا چې د کومو حالاتو سره مخ ته د دې نه موږ د خپل کلیکټیو ایفورټ په ذریعه باندې د اجتماعي کوششونو په ذریعه باندې د اقداماتو په ذریعه باندې د کردار په ذریعه باندې د دې مشکلاتو نه وباسو. په دې ټایم کې چې موږ دا پروګرام شروع کو نو د پیسکو چیف چې دی زما خپل خیال دا دی چې هغه ګورنر صاحب فیصل کریم ګونډي صاحب هغه راغوښتی دی، هغه ورته باقاعده کمپلینټس کړي دي او بیا د ګورنر یو ټیکر چې دی هغه په مین سټریم میډیا باندې چلی چې ما پیسکو چیف ته دا وویل چې کوم سهولیاتو کمی دی یا د سټاف کمی دی یا د مشینري کمی دی هغه پوره کړي. رښتیا خبره دا ده او زه چې دی اکثر په ویلاکس دا خبره هم کومه چې زمونږ چې کوم میډیا پرسن دي یا زمونږ چې کوم پولیټیکل ورکر دي، زمونږ چې کوم عوامي نمایندګان دي، هغه دغه د میډیا پرسن چې کوم دي دا هم میډل کلاس کې داخل شوي دي او میډل کلاس کې اول چې د جنریټر و بیا چې د هغې نه بعد بیا نور سهولیات راغلل. دې ټایم کې چې د ټولو سره سولر دی. نو تاسو یقین وکړئ تاسو په یو اخبار کې په یو مین سټریم میډیا باندې د دغه بدترین لوډ شیډینګ چې دی د هغې ذکر به تاسو نه اورئ. موږ په نان ایشوز چې کوم دي په هغې باندې پروګرامز کوو، په هغې باندې موږ آرټیکل لیکو، په هغې باندې موږ ویلاګز کوو. خو د بجلۍ د ټولو نه غټه مسله چې خلکو ته عام خلک چې کوم دی چې هغه 90% هغه ته متاثره کېږي، موږ د هغې اواز نه اوچتو، د هغې د مسلې نشاندهي چې دي هغه نه کوو. خیبر پښتونخوا کې د سکیورټي صورتحال څه دی، په خیبر پښتونخوا کې د ګورننس ایشوز څه دي، په خیبر پښتونخوا کې یوه نوې لانجه چې را پیدا شوې ده د فیډرل ګورنمنټ د طرف نه چې د پاټا مرجر چې کوم دی په هغې باندې خلک د تحفظاتو اظهار کوي. داسې یو کمیټي چې کوم دی د هغې د تشکیل یا د قیام خبرونه چې کوم دي هغه مخې ته راغلي دي چې د اف سی آر سمیت یا د جرګې سیستم په اړ کې دغه کوم د 2018 چې کوم غټ ایونټ شوی د پاټا مرجر د هغې د ریوز کولو کوشش کېږي. هلته کې بدامني ده په خیبر پښتونخوا په جنوبي اضلاع کې چې دی د هغې ډایرکټ اثرات چې کوم دي هغه مرتب کېږي. پېښور هم محفوظ نه دی او د هغې سره چې دی نن چې آرمي چیف فیلډ مارشل سید اسم منیر چې کومه خطاب کړی دی په ان ډي یو کې نیشنل ډیفنس یونیورسټۍ کې په هغې باندې به هم خبره کوو. خو له ټولو نه غټه ایشو چې کوم ده هغه دا ده چې د خیبر پښتونخوا سکیورټي صورتحال چې دی هغه ورځ په ورځ خرابېږي. ولې د صوبایي حکومت ذمهواریانې چې دي هغه څه دي او په یو داسې وخت کې دغه وله ایشو راوچتوله چې پاکستان چې دی هغه په مغربي او مشرقي سرحدونو باندې د خارجه پالیسۍ په حواله باندې سکیورټي په حواله باندې اهم اقدامات اوچتې. په دې ور سره خبرې کوي په سټوډیو کې سره ناست دی زموږ ډېر ښه کشر، ډېر باخبره صحافي، ډېر ښه تجزیهکار عرفان خان. د شهابالدین خان چې دی هغه ایکس ایم ان ای دی، د سوشل میډیا باندې د هغه په دغه کمیټې باندې یا په دغه ایفرټس باندې یا په دغه کوششونو باندې ډېر واضح موقف ته کوم ته میلاو شو هغه باخلو. او وراله د ایکس پاټا او د قبایلي سیمې چې ورته موږ وایو او د جنوبي اضلاع صورتحال څه دی مصطفی منګشه چې هغه د سونو پښتونخوا سټیشن منیجر دی، د هغه نه به پې هم رایلو. عرفان ډېره مننه. اول خو چونکې مین سټریم میډیا او سونو مین سټریم میډیا چې دی د هغې یو حصه ده. ډېر وخت ورځې بعد چې دی آرمي چیف په ان ډي یو کې دغه د پاکستان او د هندوستان چې کومه جنګ شو په هغې باندې خبره وکړه. بیا دا خبره یې په هغه باندې کړې ده چې موږ د چا هم بالا دستي چې کوم ده هغه موږ نه قبلو. یو بل پوینټ چې هغه انډین میډیا د یو څو ورځو نه ډېر په شدت سره راوچتی چې موږ جنګ د پاکستان سره نه دی کړی بلکې موږ به یک وخت د درې ملکونو سره جنګ کړی دی. ترکي نوم اخلي، هغې کې د چاینا نوم پکې اخلي. وراله که موږ وګورو نو پاکستان د سفارتي حوالو باندې خو نن موږ ته ډېر په پیک باندې ښکاري، ډېر د کامیابۍ سفر چې دی د پاکستان جاري دی. خو اوس هم بعضې خلک دا خدشه ظاهروي چې نه صرف دا چې په افغانستان کې پراکسس چې کوم دي هغه بیا اکټیویټ شوي دي، په بلوچستان کې او په خیبر پښتونخوا کې چې کوم بدامني بیا روانه ده دا د هغې یوه کړۍ ده، بلکې دا هم ویلی کېږي چې انډیا چې دی هغه بیا د خپل امبیرسمنټ ختمولو دپاره کوشش کوي چې پاکستان باندې حمله وکړي. د پاکستان ریاستي سپندي چې د هغه څه ده
ډېره مننه. یقینا سر چې کوم تاسو ذکر وکړو نو سکیورټي صورتحال ډېر زیات خراب دي. دا خیبر پختونخوا بلوچستان ډېر زیات متاثر دي. کوم چې تاسو د فیلډ مارشل خبر وکړه چې نېشنل سکیورټي اینڈ وار کورس د هغه افسرانو ته هغې نن خطاب و. هغه دا خبره واضح کړه چې هندوستان دی بیا کله هم داسې غلطي یا حماقت نه کوي. که کوي نو پاکستان به د دې نه هم زیات سخت جواب ورکوي او پاکستان دا طاقت د قوت لري ځکه چې هغه پاکستان ظاهر کړه او په سفارتي محاذ باندې د پاکستان دغه ریاکشن ته د پاکستان اول خداو چې هغې به وان کول هغې به هغې حملې د ودرولو کوشش کولو او هغه پورې بار بار ویل کېدل چې مونږه خپل دفاع کوو، مونږه لا د دې کاونټر اٹیک یا دا نه دي کړي. نو هغه ټایم پورې خو دفاع وکړو چې کله بیا پاکستان خپل طاقت قوت وښودلو نو بیا مودي چې دی هغه د ټرمپ په خپو کې پرېوتو او هغه ته وی چې دا جګړه اوس موږ لا ودروا ځکه چې نور زه خرابېږم. بهرحال هغه یو لانګ ډیبیټ دی، موږ ډېر زیاتې خبرې کړې وي چې څومره نقصان هغې ته کېدو راتلونکي وختونو کې څه. خو اطلاعات دا دي چې مودي سرکار د راتلونکي خپل الیکشن چې کوم په اکتوبر یا څه یادېږي چې په بهار الیکشن دی او هغې دپاره ګراؤنډ جوړوي ځان ته ځکه چې د هغه کم ووټ دی د هغه د پارټۍ د انتها پسندي کم د آر ایس ایس نظریه ده هندوتوا کومه یو ایډیالوژي ده نو هغې خلک دا دی چې هغه انتشار همیشه غواړي. هغه وایي چې را همیشه دی جنگ وي جګړه وي یا د هغه چې کومه نظریه ده د مودي چې هغه پاکستان اټیک وکړي او په هغې باندې خپل ووټ بینک هلته سیوا کړي. نو د هغه خلک چې په دې وخت کې په د هغه ځای پارلیمان کې دننه یا د کانګرس طرف نه څومره مزاحمت څومره مخالفت د مودي انډیا سنجده میډیا چې د هغې سم وګونو راخو او د پبلک کې چې هم بیا کم د هغه مقبولیت دی هغه ورځ پر ورځ باندې کمیږي. نو هغه د دې لپاره پلانینګ کوي چې هغه پورا خپل یو هغې ته پلاټون وایي یا ورته بریګیډ وایي یا ورته وایي چې هغه موو کوي را روان دی بارډر ته. نو هغه چې هلته بلین آف ډالرز یعنی چې د 450-600 اربو یا د دې نه هم زیات خپل جنگي سازو سامان بارډر ته راوړي. نو دا ولې راوړي؟ هغه بس ارادې لري ځکه به دا کارونه هغه کوي. نو دغه اطلاعات مخې ته راځي او پاکستان د دې ټول هر څه نه خبر دی او هغه د اوس نه دا خبره کوي، دا نریټیو دا بیانیه ده چې موږ دنیا ته هم ووایو چې موږ جګړه نه غواړو، موږ یو امن پسند ملک یو، موږ په دې خطه کې د دهشتګردۍ نه ډېر زیات ښکار یو، موږ د دهشتګردۍ خلاف دې قوم 1 لک نه زیات قربانیانې ورکړي دي او اوس هم لګیایو ورکوي. نو موږ امن غواړو خو که فرض کا څوک مو همجوړي کوي هغه کوي او دوی قلاریږي نه د خپل عمل نه مجبور وي نو بیا پاکستان سره دا شته د ریاستي پالیسي تاسو ذکر وکړو ډېر زیات واضح ده چې کله د ایران کې اٹیک کېږي د اسرائیل او هغې کې بیا د هندوستان د هغې سره موږ هغې ته وایو چې یهود او هنود چې دي نو هغه یو ځای شوي دي. هلته 141 جاسوس گرفتاریږي په هغې کې 120 کسان چې وي نو هغه د هندوستاني وي، هغه د را ایجنټان وي، دویم نمبر باندې د افغانستان شل چې وي او هغې کې بیا د اسرائیل کسان وي بیا کې هغې د افغانیان وي. هغه ورځ هم موږ یو پوډکاسټ کولو د هغه نم ډیفنس باندې انالیسس اغستل بریګیډیر محمود شاه صاحب نو هغه وایي چې ډېر معذرت سره چې افغانیان چې دي نو هغه فارسیل وي یعنی دغه اویلیبل وي د جاسوس لپاره برای فروخت چوته موږ. نو هغې کې چې کوم ایران کومه کاروایي کړې ده پای کې چې کوم خلک نیولې شوي دي نو هغه انډین جاسوس دي او هغې کې بیا افغانیان دي او اسرائیل د موساد خلک هم پکې دي. بیا چې کوم اپریشن شوی دغه انټیلیجنس بیسډ اپریشن د انفارمیشن شیرینګ شوی د معلوماتو تبادله شوی و هغه د پاکستان سکیورټي فورسز سره انفارمیشن شیر شو او بیا چې کله الته په چابهار کې اپریشن کیږي او الته نه نقشې را برآمد کیږي او الته او پر په سمندر کې وې نتورک جوړ کړو او هغې ته کوم نوم ورکړو ګیډون ایشا اپریشن هغې کې چې را موږ بسنګ بلوچستان کې عدم استحکام راولو دا چابهار د کوم اپریشن چې کوم یا د دومره غټ ساده چې کوم دا خو د 10 مهینه بعد شوی دی کنه تازه ترين دی. جی تاسو ته سر د 2-3 هفتو مخکې خبرو کوم چې دا کوم هغه شوی دی. بیا الته چې کوم نتورک هغې کوم ډیوایسز نیولې دي
هغه رابطي شوې دي د جاسوسانو سره په هندستان کې، د هغه رابطي شوې دي په افغانستان کې د دهشتګرد تنظیمونو سره، ایون د هغه چې کله دغه انټرسپټ شوې دي ډیوایسز او د هغه کله کمیونیکیشن راغله د مخې ته، نو هغه ایون د بي واي سي بلوچ یکجهتي کونسل یا کمیټي مارنګ بلوچ او د هغه سره د دې رابطې مخې ته راغلي دي. یو سر چې کم التا د سمګلر مافیا ده د دوبۍ په لار باندې د هوټل حواله په ذریعہ باندې چې کوم پیسې راغلي دي بي ال اي ته، هغه هم ټول ثبوتونه مخې ته راغلي. د دغه سره چې کم الته مقامی سمګلرز دي او په کومه طریقه هغه د پیسې وړي، باقاعده د هغه نمونه مخې ته راغلي دي، د هغه کاروبارونه هغه فریز شوي دي، هغه گرفتار شوي دي او هغه خلکو ټول بیانونه ورکړي دي. راتلونکو ورځو کې به تاسو د هغه ویډیو اعترافي بیان واوري چې څنګه به د پیسې راتلي څنګه وتلي. مطلب د پاکستان ته انټرنل دغه چې کوم دي د ترټ چې کوم دي هغه صرف د دهشتګرد تنظیمونه نه دي، بلکې دغه لیول چې کوم پلانینګ کیږي، هغه چې کوم ریاستونه انوالي هغه په کوم دي هغه نور اکټیویټ شوي دي. دغه دوا هغه کومنګ ټول زیات مسله د فاندینګ دا چې څنګه دیتا پیسې راځي. اوس دی وخت کې چې کوم دغه صورتحال دی د ایسټرن بارډر دی، ویسټرن بارډر دی، مشرقي او مغربي په دوانو باندې اټ ا ټایم باندې دي چې کله الته نه جګړه رواني په ویسټرن بارډر نو په ایسټرن باندې هم دلته کاروایانې تیزی شي چې کله دلته نه وینو الته نه. تاسو کو کتلی وی دغه اپریشن نه بعد د ګډن ایشا نوم چې دوی ورکړو دا غینه سورزه بعد بلوچستان کې د بي ال اي یا دغه چې د فاندینګ دی یا د نت ورک دی دا چې کله مات شوی دی نیولې شوی دی، دا غینه بعد تاسو په 2-3 وختو کې دغه شانتي سره کاروایانې نه کتلی چې مخې ته راغلي، نه به د بي واي سي د هغه تاسو دغه شانتي اکټیویټیز کتلی وي. اوس د هغه چې څومره میسنګ پرسنز لیست دی هغه چې مخې ته راغلی دی، کم کسان چې گرفتار شوي دي هغه ټول تللی دي هغه په دغه بي ال اي کې شمولیت کړی دی. دا هغه خلک دي چې دغه ویل کېږي دا چې دا سټیټ یا ریاست یا زموږ انټيليجنس ادارو دا اوچت کړی دي، خو حقیقت دا دی چې هغه خلک په خپل باندې تللی دي او د دهشتګرد تنظیمونو کې شمولیت اختیار کړی دي. سو پر سټیټ پالیسی دا نو سره هغه خو اوس پورې کم اطلاعات راځي، زما په خیال هیڅ قسمه په دې کې کمپرومایز نشته، ډېر کلیر کټ پالیسی ده او هغه موږ ابل ورځ چې کوم یو سټیټمنټ مخه ته راغلی، یو کاروایی مخه ته راغلی چې باید کې دیرش دهشتګرد چې نو هغه حالت شو. نو دوه خبرې کېږي چې دی وخت کې افغانستان یا د افغان حکومت کم طرف ته روان دی، نو الته چې کوم تنظیمونه دي کم خلک دي هغه هم افغان حکومت په دې فیصلو باندې خوشاله نه دي. یعنی روس چې هغه باضابطه تور باندې هغه ملک او نور روان دي هغه تسلیمي. نو اوس د دې نه چې الته کم تنظیمونه دي هغه دا نه غواړي چې افغان حکومت یا امارت اسلامي دي په دغه فورم باندې لاړ شي، ځکه چې د دوی او د هغوی لاره یو نظریه یو اوس نه پاتې هغه اوس پاتې نشو، نو چونکه پاتې نشو نو دینه پس وسه کېږي، نو دینه پس په افغانستان کې یو بل جګړه شروع کیږي، ځکه چې په هغه ټیم کې تنظیمونه یو یا دوه دی وخت کې تنظیمونه ډیر زیات دي. دی وخت کې په افغانستان کې د القاعده د افغانستان په 12 صوبو کې د هغه باقاعده تربیتی مراکز دي، د داعش چې دي نو هغه د افغانستان ډیر صوبو کې خوره ده. ترکستان اسلامیک پارټي چې دا هغه راغلي دا د دوی لیډرشپ الته موجود دی، د ټي ټي پی د هغه مرکزی قیادت الته موجود دی، د ټي ټي پی بیا حافظ ګل بهادر ګروپ هغه موجود دی. نو چې کله په افغانستان کې هغه خپل پالیسیانه بدلې د امارت اسلامي هغه زی روس هغه تسلیمي، نو روس بیا کم ملک دی، مسلمان نه کې کافر دی، آیا د هغه په اسلام کې د هغه په نظریه کې او بیا که فرض کا نور ملکونه راځي هغه ترکی دا هغه پاکستان دی هغه نور ملکونه دی هغه تسلیمي، نو دغه د کوم وسلوال ډلې دي یا کوم تنظیمونه کمزوري کی آیا هغه به د امارت اسلامي خلاف کاروایانه کوي یا نه هغه به کوي. بلکې دا چې تاسو خبره کټ کوم د زمونږ 2-3 ځله چې تاسو په هغه کې به شامل وي چې انټریکشن به کله زمونږ کې دوه په ډېر غټ لیول باندې نو هغه به چې موږ ته افغان حکام یا حکمرانان دا خبره کوي چې موږ خپل مسله ده کنه د څه چې د خلک په موږ باندې شروع کړي، نو دغه یو سټیج چې دی هغه یا دغه خدشه یا یره چې د خبر د موجود ده. مصطفی بنگش نه بر ډیټیلز ورو. السلام علیکم مصطفی. وعلیکم السلام، سر په خیر، تاسو ښه څنګه حالات څنګه دي؟ زما ذاتی حالات خو بالکل ښه دي، شکر دی. دا ډېر خوشو مصطفی لکه هغه ټول خدشات چې کوم دي د هغې تلافي مو شوه د ډېره حده پورې عرفان خان صاحب په هغه باندې ډېره مزدره تبصره هم وکړه. له ټولو نه اول خو راته د کورم ځکه ته یې بالکل په ګیټ وی کې ناست او تا د هغې ډېر ښه زبردست چې کوم دي هغه رپورټینګ هم کړی دی، انالیسز هم کړی دي، رپورټس پې هم راغلي دي. کورم کې اچانک
دا حالات چې کوم دي دا پر سکونه څنګه شو او هغه ولا یو پروسس چې شروع شوی دغه مورچو د مسمار کولو والا آیا هغه جاری دی او کنه دی؟ داسې دی سر چې کوم تاسو پته چې حالات خراب او د حالات کنټرول کولو ډېر زیات کوشش وکړی شو خو یو وخت موږ ته داسې معلوم شو چې کېدای شي د حالات سم نشي لکه د خلکو هغه عوامي خبره چې کوو خو بیا موږ دا ولیده چې ټرن واخیسته حالاتو او داسې پخوا هم شوي دي چې حالات اوس سم دي او خلک چې کوم دی دا نه وایي چې په کورم کې یا دا مسله راغله یا دغه شان چې کوم دی هغه سینس اف فیر چې کوم دی دا ختم شو اوس حالات داسې دي چې کورم کې تازه حالات داسې دي چې د کورم خلک چېرته موومنټ کول غواړي هغه څه حده پورې موومنټ کولی شي زه به دا نه وایم چې بالکل اوپنلی موومنټ کولی شي خو څه حده پورې موومنټ کولی شي د هغې دپاره یو خاص ترتیب هم دی ترتیب دا دی چې کورم نه چې که یو سړی یا یو تن هغه پېښور ته تګ غواړي نو هغه تللی شي خو خصوصي ګاډي دي خصوصي ځای نه ډکېږي پېښور کې هم دغه شان پېښور نه که څوک کورم ته راتلل غواړي نو هغه پېښور نه دغه شان چې کوم دی هغه راتلی شي او مخصوص ځای کې چې کوم ګاډي ډکېږي نو هغه ځای نه چې کوم دی دا راتلی شي مخکې او پخوا خو داسې وو چې موومنټ بالکل ګران شوی و مشکل شوی و او هلیکاپټر په ذریعې سره به هغه خلکو موومنټ کولو چې څوک مریضان وو یا څوک چې کوم دی ډېر زیات په ایمرجنسي کې وو د چا دپاره موومنټ ډېر زیات ضروري وو نو هغې به هلیکاپټر کې موومنټ کولو خو اوس حالات هغه شان نه دي هلیکاپټر سروس چې کوم دی دا تقریبا اوس ورته دا ووایي چې دا اوس بند شوی کمپیریټیولی حالات ښه شوي دي که نه کمپیریټیولی حالات ډېر زیات دغه د مورچو د مسمارۍ چې کومه دغه ځکه چې هغه خو چې دی هغه به وختاً په وختاً هغه 2 یا 3 4 متحارب قوتونه چې کو یا ګروپونه چې هغه به استعمالول کنه نو دغه څه پوزیشن نه داسې و چې مورچې چې کومه ډېره غټه مسله وه عامو خلکو ته او خلکو همدا تحفظات وو چې مورچې دې ورانې نه کړې شي د ټولو خلکو نه بلکې د څه خلکو دا تحفظات وو نو بیا وخت داسې راغله چې اپریشن ډېر زیات تیز هم شو په یو ټایم کې او د مورچې ورانولو هغه سچویشن یا هغه حالات هم ډېر زیات تیز شو نو ډېر زیات حده پورې هغه مورچې چې کوم دی دا ورانې کړې شوي دي د نن ورځ پورې ډېر زیات ورانې کړې شوي دي اوس تازه داسې اپریشنل څیزونه نشته کورم کې چې مونږ دا خبره وکړو چې هلته اپریشنل دا ډېر زیات څیزونه او یو سټریټیجي روانه ده چې یو داسې سټریټیجي جوړ شي چې دا چې کوم پروسکونه خلک یو ماحول ګوري نو دا د لانګ لاسټینګ شي او دا چې کوم دی یو پرمننسي پکې راشي نو دغه هغه ته یو ایفرټس چې کوم دی دا روان دي مصطفی وویل چې زموږ چې څومره د سونه نیټورک د دغه علاقو د جنوبي اضلاع یا د قبایلي اضلاع کوم زموږ سټیشن دي یا زموږ ملګري زموږ کشران دي په هغې کې زما خپل خیال دا دی چې ستا مطالعه چې دا خاص کره د ټرایبل ایشوز باندې په افغانستان باندې یا ستا مشاهده یا ستا کار زه ستا ویلاګز وغیره چې کوم دي هغه کمنټس هم زه ګورم ریګولر زه فالو کوم هغه ډېر زیات دي دا چې کومه نوې یوه لانجه جوړه شوې ده چې د بعضې سیاسي حلقو له طرف نه یا حکومتي حلقو له طرف نه د ایکس پارټا کې د بعضې اصلاحاتو په نوم باندې د بعضې پالیسو د ریوس کولو چې د هغې کوششونه کیږي د دې نوبت ولې راغی او آیا د دې یو بنیادي وجه چې دا عرفان هم په هغې باندې بیا خبرې وکړي هغه دا ده چې کوم د پاټا مرجر چې شوی په 2018 کې زما په خیال باندې غالبا نو په هغې کې چې کوم نکات شامل وو په هغې باندې زمونږ سیول ادارو بالخصوص د خیبر پښتونخوا حکومت چې هغه د پی ټي آی حکومت دی دوی په عمل درآمد نکو انتظامي طور له اقتصادي طور له د سکیورټي په حواله باندې نو داسې خو نه ده چې دغه پوره پاټا مرجر والا څومره تاریخي فیصله چې وه چې هغې کې یو ریوس ګیرو ته ولګي یا موږ دا خبره کوو چې هغه پسپا شي دغه پوره پروسس سر عرفان صاحب هم ناست په دې به ډېره ښه تجزیه مانه خو به هغه کوي خو خیر دا دی چې ظاهره خبره ده چې پښتونخوا حکومت تاسو خبره وکړه چې پښتونخوا حکومت داسې خو نه ده چې د خپل پرفارمنس یا کارکردګي هلته سمه نه وي نو په دې وجه د دې ریورسل وشي دا خو ظاهره خبره ده چې پښتونخوا دلته نه د چې کوم د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی د نن نه دلته یو 14 نه او نو داسې حکومت چې کوم دی دا روان دی خو د دې باوجود چې کله موږ ګورو په قبایلي اضلاع دا یو لهر چې کوم دی دا زیاتېږي لا اینډ آرډر سچویشن دا خرابېږي او دغه شان چې کوم دی دا ټیروریزم دغه لهر چې کوم دی دا زیاتېږي د دې ظاهره خبره ده چې مطلب دا دی چې پښتونخوا حکومت کنټرول نشته هلته یا چې کوم دی یا دلچسپي نشته دلچسپي هم غواړي که نه
بالکل سیریسنس غواړي چې یو طرف ته موږ ګورو د افغانستان حالات چې هلته افغانستان حالات بدلیږي نو پښتونخوا حکومت دا خبره وکړي چې د افغانستان حالات چې کله خراب شو یا بلکې بدل شو حکومتونه پکې بدل شو نو که یو طرف ته د عمران خان صاحب دا خبره کوي چې د غلامي زنجیرونه مات کړو نو بل طرف ته موږ ته دا وایي چې دی بیا د پښتونخوا کې یا خصوصا د قبایلی اضلاع کې داسې څه وکړو چې هغه حالات چې کوم دی د دې انفلوئنس یا د دې اثر دی په پښتونخوا باندې نوي او خصوصا په قبایلی اضلاع باندې نوي داسې څه سټریټیجي دی جوړه کړې او کنه و جوړه کړې او کنه دا خبره دی ته پریخي وا چې افغان طالبان په سرپرستی کې دی پاکستان یا پښتونخوا کې او بیا قبایلی اضلاع کې دی خپل انفلوئنس دی زیات کې مخکې هم په خوا داسې شوي دي تاسو په دې ډیر زیات ریپورټینګ کړی دی هم د تاسو ریپورټینګ نه موږ دا ذکر کړی دی چې افغانستان حالات بدلیدلو سره مخکې په پښتونخوا کې چې څه چل شوی دی هغه چیز یو اوس هم روان دی پښتونخوا حکومت دې خبره ته سر تیار نه دی یا چې کوم دی سیریس نه دی الته چې علي امین ګندپور صاحب نه دا پوښتنه کیږي یا دا تاسو کیږي چې تاسو په قبایلی اضلاع کې څه چلو کړو د لا اینډ اورډر سچويشن باندې د تاسو دا پوښتنه چې کیږي نو هغه دا خبره کوي چې دا د وفاقي حکومت کار دی او چې کله وفاقي حکومت کمیټي جوړي نو هغه دا خبره کوي چې دا خو د وفاقي حکومت کار نه دی وای دا زموږ په معاملاتو کې چلن نن خو مصطفی نن برسره گوهر او شاید خټک ته دوه درې کسان نور راغوي چې دا زمونږ د صوبایي خود مختاري چې کوم حدود او قیود دي هغه کې وای چې د مداخلت ته نه پریس کانفرنس کړی زه سره دا خبره کوم چې مخکې په خوا چې کله دینه دا تاسو وکړئ شنو هغه خدا خبره چې کله لنجوي چې دا د وفاقي حکومت کار دی دا ټیرریزم کنټرول کول دی وفاقي حکومت کار دی دا لا اینډ اورډر سچويشن کنټرول کله هم دی لا اینډ اورډر سچويشن په کمیټي کې بیا دا خبره کوي چې نه دا خو زمونږه په کار ډومین کې راځي او پروینشل هغه کې راځي نو زه اوس نه پوهیږم چې دا د چا کار دی او دا د صوبایي حکومت کا کار دی نو په خوای ولې داسې بیان ورکول او کار نه دی نو اوس داسې ولې دا کنټراډکشن دی پکې کنه د دې په پالیسو کې کنټراډکشن هم دی کنفیوژن هم دی پکې مصطفی دغه منګه وکتل په دې راته خامخا هغه اپډیټ سره کا چې په بنو کې د یو قبایلی جرګې مشر چې کوم دی یا د مقامی جرګې مشر دغه د تختولو کوشش شو هغه کم د یو پلانټ نه یا د یو ادارې نه چې کوم کسان هغه کړی شي هغه تر اوسه پورې د طالبانو په تحویل کې دي لاین ډراپ شم خدای کوم پوره هغه کو بیا مې راو شي نه خبري سبا چې ده کنه سبا نن خبر ده د عرفان خان چې سبا د بلوچستان د پیکس کمیټې اجلاس چې کوم دی هغه په 11 بجې باندې راغوښته شوی دی جی ټیک شو اگر چې تاسو څنګه خبر وکړه د 2 هفتو نه چې دلته کې صرف یو اٹیک شوی دی په میانس کې مستون کې شوی دی هغه بیا هغه کسان درې چې کوم ټیرریسټ هغه وجلی وکړي زموږ فورسز وکړي هغه د ضرورت محسوسه چې د پیکس کمیټې اجلاس سبا راوړي مطلب دا چې پلانینګ بکې دا نیکسټ لیول پلانینګ چې ته منګ وایو دا زمونږ د اپیکس کمیټې چې کوم دا آیا ډیزالو شوی دا یا په دلته کې څه مسله ده دا کم ګران کار دی چې په دې دومره کریټیکل حالات کې دا درې وړه طاقت مراکز چې کوم دی ډیسیژن میکینګ باډیز چې ته منګ وایو 11 کور گورنر هاوس او چیف منسٹر هاوس چې دوی کینی دی ولې دا آیا په دې کې هغه رویه چې د رکاوټ ټکم چې دغه د وزیر اعلی صاحب د ځکه چې کول لاست چې کوم د اپیکس کمیټې دا شو په هغه کې گورنر ته چې د انویټیشن پکې نو ورکړل شي اغیل سب یو خدای چې حکمران جماعت د 13 کالو نه نو هغه دا پته ده چې په دې صوبه کې د هغه ووټ بانک سره خلکو دوی له ووټ په سور کړي وي عمران خان ورخاصو او آیا امن او امان د دوی اولین ترجیح دا کنه ده نو هغه نه ده موږ ګورو چې د حکومت تیر 2-3 سالور میاشتې مخکې کوم یو اپیکس کمیټي میټینګ شوی او پای کې څه فیصله شوی آیا هغه فیصلو د ریویزټ وکي په هغه کې په څومره باندې عمل درآمد شوی دی او په څومره باندې عمل درآمد نه شوی دا انضمام چې شو 2018 هغه ټیم کې هم دلته د تحریک انصاف حکومتو دا غینه بعد هم د حکومتو منځ کې پکې یو کال یو نیم کال یا 2 کاله نگران راغله او دا غینه پس هم د حکومت ته آلموست په دې وو کالو کې یا چلو په شپږو کالو کې چې کومه فیصله و د هغه مطابق دغه ضلع ته د خیبر پختونخوا حکومت ځمېداري جوړه شوې ده بالکل په دې شپږو کالو کې د حکومت خپل ځمېداري څومره پوره کړې ده یعنی که دا خبره کول چې په وزیرستان کې یا په مومندو کې یا په باجوړ کې یا په کورم کې التا within the province کلتر سکیورټي صورتحال خراب دي نو دا تا په دې شپږو کالو کې تا التا خپل پولیس لا ټریننګ ولې ورنکو تا الته خپل چې شپږ 200 ارب روپو به الته خرج کېدل 100 ارب روپو په حساب سره تا ولې 200 ارب روپو خرج کړي
ستا جج سیدی عدلیه هغه ولې یریږي الته ولې نزي یعنی ستا د ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج داغه خدا خوخه دا چې ما دی ولکه وتلکه ولس لک روپۍ تنخواه داغه خدا خوخه دا چې مال د 3 کروڑو یا د 15 کروڑو روپو ویټ گاډي راکا بلوټ پروف راکا داغه خدا خوخه دا چې مال غټ کور راکا داغه خدا خوخه دا چې ما د سکیورټي گارد راکا خدا غدا نه خوخه چې هغه لاړ شي په وزیرستان کې خپل عدالت ولګي ستا د پولیس سربراہ چې دی دا خدا خوخه دا چې را زما خو پروتوکول وي زما خو شاهانه طرز ژوندۍ وي زمانه څوک تپوس نه کوي خدای غدا نه لخوا چې غلال شو په نار دی په ساوث وزیرستان کې په وانا کې په مومندو کې په غلنۍ کې په بلځه کې په خار کې په برن کې او الته پرشن د وجه نه بیا تګ شروع وکړه چې الته لګال شو زړه معاملات واغه سنبال نو چې کله ستا فورس سره د دومره چې داغه سکیورټي دا هغه یریږي هغه نشیتلې هغه خپل ډیسټریکټ یا ډي پی او د وزیرستان هلته ژوند نشي تیرولې نو آیا د لبا فیلډ مارشل صاحب راځي هلته بکینی آیا د لبا بیا خلک جلوس وباسي خبره کوم سر کنه آیا د لبا شهباز شریف راځي دغه بکینی آیا د لبا د پنجاب آی جی راځي د لبا بلوچستان چیف سیکرټری آی جی راځي دلته بکینی دا خو ستا کار دی چې تشپګ وو کالو کې دا خپل ځمېداري نه غني چې تا دا صوبه یا د قبایلی ضلع چې دا اونرشپ تا واغسلو دغه ځمېداري خو واخله چاو دا د دې صوبه حصہ ده زبوس دا کار کوم تاله چې وفاق میں پیسې نه درکې تاله د خلکو ووټ د سره پاره درکړي دا پیسې ته واخله په جګړه ته واخله په زور ته واخله عدالت ته لاړ شو واخله دي دغه قبایلی ضلع د خلک راو باسه احتجاج وکړه موږ به سره ودرېږو چې دا تاسو حصہ ده موږ سره انډیویډوال ودرېږو ځکه چې هغه یو جنون چې د ډیماند دی تا په دې وو کالو کې په دغه قبایلی ضلع کې په کوم ضلع کې سکول جوړ کو کالج دی جوړ کو خلکو له صحت نظام ټیک کو تعلیم دی ورته ټیک او بده ورته ورکړل روزګار دی پیدا کو کارخانه دی ولګول دغه هر سپری د خپل ځای باندې اغه خو په خپل ضلع کې خپل ضلع کې چې امن او امان نشي بحاله ولګول موږ دا توقع تم ساتو چې دا مال باجول ټیک او دا مال خبر کټ کوم دا توقع چې دغه خو سر خوړل دی خو دا راته وایا چې په ډی ای خان کې د مولانا پدرحمان صاحب کور چې دی وي هغه ته چې دی نو هغه ته د اف سی دغه لګل کنه د کاستا پولیس د کیپیسټي پوزیشن دا چې اف سی او الته کې چې څومره ستودن بزنه کیږي هغه دغه دی او ګرانو اوریدونکو کتونکو مصطفی خو ډیسکنیکټ شو 13 ورځې درې ځوانان چې کوم دي د فورسز هغه اعلان کړي دي کنه وې د دې قصور دا چې د په لکه مروت کې د حکومت یا د حمایت کړي دي لکه آیا عرفان دغه غفلت دغه مس ټرست یا د کوارډینیشن د فقدان ګیپ اپ کوارډینیشن کوم دی دغه نتیجه به دا راځي چې ستا ځوانان چې کوم دی هغه ټول مقامي خلک ته یا انا هغه به سره لیږي لکه مطلب دا موږ بیا هغه 2007 او 8 ته چې دی نو هغه صورتحال روان یو دا ناکامي دا فیلیر دا چې دی نو دا صوبایي حکومت کړ دی نه ځان چاته کوي نو موږ به دا کله هم دوی سره ونه منو ځکه چې تا د دې صوبې اختیار واک اغسته دی نو په کار دا چې د دې هر یو سیز ذمہداري هم تاسو واخلي اوس چې دلته څومره غلط کار کیږي هغه د غي ذمہداري نه اخلي اوس یو لس 12 کال چې په دې صوبه کې څه کیږي او موږ څه ګورو هغه خو هم دا پارټي د هم دا خلک دي نو د دې تاسو بیا زولې د مسلم لیگ نه وکم د دې تاسو بیا ولې د ان پی او جی یو ای او پیپلز پارټي نه وکم زه هم تاسو د دوی نه کوم اوس که دا حالات ټیک وي نو د دوی خبره و چې ټیک بو چې اوس د حالات خراب دي او د دوی په دې دور کې په دې وخت کې خراب دي د دوی دغه پرایورټي نه ده د دوی دغه اولین ترجیح نه ده چې امن او امان راولي نو دغه شانتي پیدا کی مخکې به هم دغه شانتي دا واقعیت او دغه کېدل ما کله هم ونه کتل ډیر هغه نه پس چې په دویمه درېمه ورځ پس باندې چې کله د دې قیادت را پاسي د خوب نه او د احساس ورته وشي نو دا لاړ شي یو جنازې کې دوی شرکت نه څومره سکیورټي فورسز هغه شهیدان شو څومره عام خلک شهیدان شو څومره د غټه واقعي سانحه وشو د سواد ته دوی یو کس تلې منتخب غړې هغه به د سواد کول ټول سواد دوی ګټلې کنه یو کس تلې دغه ځای ته چې وګوري چې را دا خبره کوم دا کوم د اي سي چې شهید شوی دی ما پرون کتل ما په خیال باندې پرون یا په بل ورځ باندې امل ولي خان چې کوم دی دا غو دغه تل د وجري ته تل د فاتحه کړی دا هغه حکومت کې نه دی امیر مقام تلې دی نور خلک تری دي دغه ځای مقامی خلک یو ام پی ای یا چې نو هغه په درې مسلورم ورځ باندې ورزي اوس سوال دا دی چې بیا د خلک کوي کنه چې هغه دی د خیبر پختونخوا تاسو وایي چې دا دی یا ډېر خوش قسمتي ده یا دا بد قسمتي ده یا زمونږ د یوت چې د ځوان کول چې دا ډېر خوخيار دی یا دا ډېر بے خبره دی
دا ناپوهه دی صحیح چې اوس تاسو د خپل قیادت انتخاب نشي کولای یا که د کوم قیادت تپوس ته نشئ انتخاب تاسو کولای. کوي نو د هغه قیادت نه خو بیا سبا تپوس هم دا وکړي چې دا په دې صوبه کې روان سړي د دې ذمہ دار څوک دی آیا صرف دغه چې همیشه زه دا وایم چې دا ډیجیټل خوشحال خیبر پښتونخوا ده په دغه باندې هر څه ټیک دي نو بیا خو ټیک ده هر څه صحیح روان دي اوس چې دغه کم د فاټا د مرجر یا د انضمام دغه فیصله کو واپس کیږي د رچا ناکامي ده د رچا نه اهلی ده اگر دا کلیم کوي بیرسټر ګوهر صاحب چې زمونږ د مین سټیک هولډر یو موږ نه پکې تپوس نه شوی دا زموږ ډومین دی ستا ډومین دی دا وای په صوبایي معاملاتو کې مداخلت دی د دنه دا سوال پکار دی چې ستا په دې اوو کاله اقتدار کې دا هم ستا ډومینو دا هم ستا اختیارو ته دغه څه تبدیلی راوستي ده تا دغه علاقو حالت ولې نه دی بهتر کړي تا د هغه ځوانانو ته روزګار ولې نه دی ورکړي تا د هغه هیلث ایجوکیشن د اوبو دا نظام دی ولې نه دی ټیک کړي دا خلک الته ولې دا ترهګری واپس رااله د بارډر باندې که چا هم راوستي دي د دې چې کم کلیم دی که چا هم راوستي دي هغه پولیس فورس چې نو هغه ولې دوی خلاف کاروایی نه کوي ستا پولیس فورس ولې په دې وخت کې ناکام دي تا چې دغه خلک وو کاله د تا ضایع کړل دا خلکو ته نشنه باغونه خودل نو بیا د دې صاحب نه دا تاسو هم په کار چې سیبا ته هم د دې جماعت حصہ وي په دې وو کالو کې چې د باجوړ ته تللی ته مومندو ته تللی ستا د وزیر اعلی تللی په دې یو نیم 2 کالو کې دا وزیرستان ته تللی دا کورم ایجنسی ته تللی دا د نږدې خیبر ته ورغلی دی چې دلته څه حالات دلته صورت حال دي موږ ته خدا ویلې شو وکیل صاحب که تاسو ته یاد شي نو دا ډرامې چې اول ځل با ودا قبایلی انضمام نه پس خان صاحب راغی هغه په لنډی کوتل کې کابینه اجلاس وکړو وې دویم اجلاس په مومندو کې دریم په باجوړ کې او بل بکم ځای کې کم ځای کې اجلاس وشو او که اجلاس وشو نو هغه څه او فروټ پول نتیجه مخه تراوته ده آیا دا هغه سمرا خان صاحب تا تاسو کړه یو ځل په دغه کې په لنډی کوتل کې زموږ شو زما چې لګ هغه دا و چې دا کوم تاسو په اقتدار کې راغلي 2019 هغه وزیر اعظم اوکې چې په اول ځل باندې دوی رالل دا تاسو شوی و چې سبا دلته هم ستا حکومت دی په صوبه کې په وفاق کې هم ستا حکومت دی په پنجاب کې هم ستا حکومت دی دی خیبر پختونخوا ته بعد د بجلی چې کوم زمونږ بقایاجات دي په هغه ټایم کې 300 ارب روپۍ دی خیبر پختونخوا ته بعد دغه بقایاجات ورکې کنه ورکې داغه جواب و چې سبا پختونخوا ول تاسو په قلار کې نه موږ سره وفاق کې پیسې نشته چې کله پیسې را لې بیا به ګورو نه د خیبر پختونخوا حصہ شته او نه پیسې شته چې موږ ویل ورکو او دا په مخامخ باندې هغه ویلو دا نن چې دوی دا چغه وایي چې یاره دا موږ له پیسې نه راکې په هغه ټایم کې خو دوی روزنی ولې و ځکه کال ته خبرې کوي نو به ول رکنیت ختمي او ته وایي چې کور ته نو زمونږ خو دغه بیا دوره جرأت وي چې خپل پارټي لیډر ته دا خبر نشو کولای چې راکته دي صوبې سره زیاتې کې یا زمونږ د جماعت کوي نو دا خو ټیک نه دا خو نورم کول نو چې تیم کې نو پتاو باندې کې فرق څه پاتې شو اینه راځو سر دغه صوبې هغه ته چې دغه قبایلی ضلع په وو کالو کې تا بجای د دې چې مخکې د ترقې په لار باندې بوتلې وي هغه ته تباہي په لار باندې بوتلې هغه چې کوم خبرې کیږي چې دا واپس 2008 ته صورتحال ته لري اوس هغه کنټرول د وفاق نه غستلې شوی دی دا ستاسو صوبې سره دی نو ستاسو صوبې سره دا کنټرول دی نو ستاسو ذمہ داریاں نه جوړیږي موږ هغه بیرسټر ګوهر خبره کو چې دا ستاسو ډومین دی موږ نه پکې تاسو نه شوی نو ستاسو حواله دا تاسو په کار دی چې سیبا تراشه په دی وو کالو کې چې د قبایلی زلو تاسو کړی ته موږ هغه لکینه په وو کالو کې چې تاسو یو مقیل سه 200 ارب روپۍ خو هغه دی چې کم به هر کال سلسل ارب روپۍ خرج کړي د دې نه علاوه چې کم زموږ لوکل ای ډی پی وا هغه 15 شربوا یا 10 شربوا یا سلويخ اربوا هغه چې راغواخلي هغه هم 200 ارب روپۍ جوړيږي آیا هغه 200 ارب روپۍ دا زر ارب روپو کې تا ټول 200 ارب خرج کړي نه دي او ته بیا راځي خپل هغه چیلنج کې چې موږ نه پکې چاته پوس نه کړي هغه ته خدا پته نشته دی چې یاره د شمالي وزیرستان د جنوبي وزیرستان د کورمې د باجوړ دی وخت کې کوم الته صورتحال روان دي هغه خلک د څه مشکلات او سره مخ دي یلکه سکیورټي هغه لګ بدغه شو کنه د پیزاګټ په کوم ځای کې دی دا زما په خیال او په سکر کې یا په حیدرآباد کې یا چرته دا غزه و دلار راغلی ته ما ته لګیو کنه لکه د رزمک خبره کو یا داسې علاقې چې ته یقین وکړه ستا نیم وزیرانو ته دغه علاقو د تعداد پته نشته د قبایلي اضلاع چې کوم دي دغه تعداد څومره دی خبره یو کس ماته خبره کوله ډېر اهم سره ماته وی شي یاره دا د وزیرستان د دوه ضلع چې دي کنه دا ډېر ډسټربنس دی ما ورته څه اطلاع لپاره چې ساسو حکومت ته کې یو ضلع بله جوړه کړې دا درې دي ته یقین وکړه زه په جیو نیوز باندې ناست وم او د یو پارټۍ ډېر اهم لیډر چې دی د څو کاله مخکې خبره هغه په اردو کې خبره شروع کړه
هغه وی چې یہ جو خیبر پختونخوا کې 11 اضلاع ہے دا زه ته خبره کوم د 2010 یہ پاکستان کی تباہی کا سبب بنے ہوئے ہیں. ما ہوتے چې حامد میر صاحب دا پروگرام ہے محمد میر دا پروگرام میں بیٹھنے سے پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ 11 اضلاع ہو گئے ہیں. دا هغه کسو چې هغه منسټر و سټیټ منسټر چې ورته وایي او په پروګرام کې ناست هغه ته دا پته نه وه چې د قبایلیزم اضلاع چې کوم دی هغه ټایم کې چې دی پاټا وه چې هغې اضلاع څومره دي چې موږ د دغه علاقو خبره کوو نو وروره پیزاګټ چې کوم دی هغه د ملکنډ ډیویژنل هیډ کوارټر دی مطلب سید شریف د ډیویژنل هیډ کوارټر سره نږدې په 2 کیلومتره کې 2 غنټې چې کوم دي خلک ناست دي دا نښتې دي یو پیمې دي یو پکې زما په خیال تر اوسه پورې مسنګ دی ماشوم چې دی لږه ته اندازه ولګوه هر سړی د خپل ذهن کې راولي او د هغې نه بعد کو لږ ډېر دغه شو هغه بله ورځ وزیر اعلی صاحب جنستان یې راغوښتي و عارف صوبزی بیګانه بله ورځ دلته کې ډېره سخته خبره مو کړه زموږ په پروګرام کې شکر دی چې موږ یې پکې نور موږ خو نه سبا تړي پار یو د هغه په نظر کې که نه وایي دا دغه دي دا په کمپین باندې دي کمپین سره ته ماته به دا قصه وکړه ته ما راوغواړه ما عرفان او عارف دې راغوښتلي موږ ستان تپوس کړی و چې یاره ته په ډی خان کې ستا خلک لګي او وزیر اعلی صاحب دغه ته بتې ورکوي په ډی خان کې یو ایونټ شوی دی عرفان خانه د زموږ ټول اوریدونکي دې واوري خاص کر د پی ټی آی حامیانه هلته یو ایونټ کېدو او دغه ایونټ د پوره امن انعقاد دپاره 6 کروڑ روپۍ چې کوم دي وروره هغه صوبایي حکومت طالبانو ته ورکړي دي لکه ته اندازه ولګوه که نه خو اوس راته په دې باندې را دغه شو چا میسج هم دلته کې کړی دی چې عرفان صاحب چې دی وایي هغه موږ فالو کوو خو وایي دلته کې دیو چې وایي دا خبره کوي چې موږ د چاپلار زموږ حکومت چې دی هغه نشي راغورځولی نو وایي د دې حکومت د راغورځولو یا د عدم اعتماد چې دی نو څه امکان شته او که دی هغه څه دی عقیل صاحب که موږ عیني خبرې کوو نو زما خپل سوچ یا فکر دا دی زه وایم چې دا حکومت خپل عیني مدت پوره کړي نو دا به ښه وي ځکه چې تیر یو تجربه وشوه عدم اعتماد خو په عین کې موجود دی که نه دا حق اپوزیشن ته هم حاصل دی دا حق حکومت ته هم حاصل دی یعنی په دې خبره باندې ډیبیټ کوي خو دا لاجیکل ډیبیټ وي دلیل سره ډیبیټ وي چې عین کې دا واضحه شق دی چې که څوک د چا د حکومت نه خوشحاله نه وي نو هغه که د هغه حکومت راغورځول غواړي عدم اعتماد دې راوړي او په ایوان کې دې عددي اکثریت ظاهر کړي کم چې د عمران خان حکومت ختم شو هغه سره هغه ټایم کې اتحادیان چې هغه لاړل هغه ټایم کې هارس ټریډینګ نو شوی هارس ټریډینګ هغه چې په پیسو باندې واخلو اوس دی وخت کې د خیبر پختونخوا کې په اسمبلی کې چې کوم حکومت دی هغوی 93 ممبرز دي 93 او اپوزیشن چې دی نو هغه 250 دي یعنی که اپوزیشن وغواړي او دا صوبایي حکومت یا الیمین ګنډاپور صاحب حکومت ختمول غواړي هم نو دوی ته به 21 کسان نور پکار وي چې کوم یو ګرانه مرحله ده حکومت خو دې وخت کې وایي که نه چې یاره هارس ټریډینګ موږ نه منو بیا دې وخت کې چې د پی ټی آی کم کسان منتخب دي په کار د چې هغه د پارټۍ سره دومره وفادار وي چې هغه خپل ضمیر خرڅ نه کړي په 10 کروڑ روپۍ په 20 کروڑ روپۍ یا په 15 کروڑ روپۍ او اپوزیشن له دا موقع ور نه کړي اوس په دغه کس پسې که څوک کور ته ځي نو هغه ورته وایي که نه چې یار زه خپل ووټ نه خرڅوم اوس که دا سړی خپل ووټ خرڅوي کېدای شي بغیر د خرڅېدو نه چې دی د دوی په منځ کې دومره اختلافات دي چې هسې ورکوي ورته هغه یو بل هغه راځي که نه خو دې وخت کې دغه خبره که کېږي نو په هغې کې به هغه زه سمنې کم بل به سمنې کم که زه ډېرې خبرې وکړم که زه کمې خبرې وکړم چې هغه خپل ضمیر خرڅوي هغه د خپل پارټۍ د نظریې د خپل قائد د خپل لیډر سره وفادار نه دی او په 10 کروڑ روپۍ هغه خرڅېږي نو خو ظاهره خبره ده خو دا حق دی وخت کې اپوزیشن ته هم حاصل دی که هغه عدم اعتماد راوړي نو هغه د اسمبلی او هغه 73 کسان پوره کولی شي نو هغه ته دا حق حاصل دی بیا بل لار په دې کې دا ده چې په دې کې دوه نور لارې دي چې صوبایي حکومت ختمېدی شي عین کې دا دي چې هغې کې یو اختیار د وزیر اعلی سره دی د الیمین ګنډاپور صاحب سره هغه بس ریزنز ښایي هغه بس وایي چې یاره بس اسمبلی ډیزالو کوم سیکیورټي مسله ده یا نور څه ایشوز دي یا چې څه هم دي څه وجه هم هغه کې دغه کېدلی شي او هغه اسمبلی ختمولی شي یو بل دی کې دویم اختیار هغه د پریزیډنټ سره دی پریزیډنټ اف پاکستان سره یعنی کاسف علي زرداری صاحب وغواړي نو هغه د اسمبلی ډیزالو کولی شي خو د هغې لپاره یو شرط لازمي دی چې په کوم ورځ صدر مملکت اسمبلی ډیزالو کی ختم کی نو هغه د لپاره بیا لازمي وي چې په within 48 hours یعنی 2 ورځو کې دننه هغه د قومي اسمبلی او د سېنات نه اکثریتی قرارداد پاس کی یعنی چې د قومي اسمبلی او د سېنات نه با اکثریتی قرارداد پاس شي او چې او صدر صاحب دا کار کړی دی نو دی
ټیک کړی دی. نو دغه دوه لارې دي. دویم اپشن چې دی دا پریزیډنټ صاحب ته ډېر اسان دی، مطلب که غواړي اوس خو 1/3 میجارټي هم ده، لکه د سېنات نه ووټ اخیستل اکثریتي یا د قومي اسمبلی نه هغه به پریزیډنټ هغې کاغي وغواړي نو دا کولی شي. دا پروویژن شته، دا په آئین کې دی، کانسټیټیوشن کې دی. نو یا خو دا چې آئین بدل کړي، آئین دا شق بدل کړي چې دا اختیار د صدر صاحب نه واغستلی شي، یا دا اختیار د وزیر اعلی نه واغستلی شي، یا دا اختیار د بل چا نه واغستلی شي، او بیا هغه سره دا اختیار دی چې هغه په صوبه کې گورنر راجو چې آئین منې نه په آئین کې دا هر څه شته یا به نه منې. ما ته خبره کوله عرفان ټیم هم ختم دی، ما ته خبره کوله چې د 4-5 کسانو یو ګروپ دی کنه، یو 4-5 ورځې مخکې په دې رنګ روډ باندې ډېر مشهور یو رستورانټ په هغې کې هغې ناستو، نو ډوډۍ ولا چا کړې وه یا په هغې کې خپلو کې هغې ځان ته روټۍ موټۍ تنظام کړی، لکه څنګه چې کله نه کله موږ کینو په پریس کلب کې په بل ځای کې په بل ځای کې وایي هلته کې یو 3 MP پکې ووې چې وروره تاسو چې ماله ټیکټ راکوو که نه، عرفان زما نه د ټیکټ د ایشو کولو په بدل باندې 5 کروڑ روپۍ اخیستی او تاسو بیا موږ ډیکلیر کړو نه مو موږ ته چې دی ترقیاتي بجټ راکړلی، نه مو پراجکټس راکړي دي او زما پکې دومره تاوان وشو، پلانې وشو، نو هغه ولا شی جایز نو اوس کو ماته مسلم لیګ نون یا څوک پیسې راکړي نو زه به هغه اخلم. لکه داسې اطلاعات پکې هم دي پکې که نه. عرفان اخري دغه راونډو یو ځل بیا فیک نیوز چې کوم دي هغه زیرګردش دي. مثال نو تاسو خبره وکړه د پریزیډنټ بې توکه چې کوم دی د ریټینګ دپاره د ډالر گیم چې کوم یو سلسله روانه ده او زه ډېر زیات خفه یم چې ډېر معتبر صحابیان چې دي هغه پکې هم ډېر بې توقیره شو، ډېر زیات ایکسپوز شو پکې. یو دا خبر چې فیلډ مارشل صاحب چې دی هغه پریزیډنټ جوړېږي، هیډ اف سټیټ جوړېږي، الله خو د پی ټي آی هغه مین سټریم خلکو هم هغه استعمال کړه. زه نه یم پوه چې فیلډ مارشل ته د هیډ اف سټیټ جوړېدو کوم ضرورت دی. ټیک شو، هغه هم حسین نقوي چې دی هغه ډېر واضح هم کړه، هغه ډېر ان سړی د ټولو خلکو ته پته ده چې هغه د ټولو فریقینو سره هغه واحد په دې ټایم کې هغه منسټر دی، هغه برج دی چې هغه د GHQ سره، د هغه د اپارې سره، د هغه د مسلم لیګ نون سره او د هغه د زرداري صاحب سره ډېر ټیک ټاک تعلقات دي. داسې وزیر داخله موږ د دې نه مخکې نه دی لیدلی او ډېر پولایټ سړی دی. دویمه خبره دا ده چې نواز شریف چې دی هغه وایي دغه ته ځي، عمران خان صاحب ته ځي. نو زما د روکلاسره صاحب یو ډېر خبره ډېره زیاته خوښه شوه، هغه چې عمران خان صاحب سره نن سبا کومه سودا ده چې د هغې په بحاب باندې به یا نواز شریف هغه ځي یا به چې دی یو جرنیل صاحب به ځي یا به له محسن نقوي ځي یا به ورته د امریکې یا څوک به هغه چې د هغه سره خو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. نو عالمی طاقتونه چې دي هغه خو چې جن سے لینا دینا ہے ان کے ساتھ انگیج ہے عالمی طاقت ہے. یو خو دا خبره. درېیمې پکې یو بله شوشه پکې وویشته چې یاره دلته کې چې کوم دی دومره عجیبه ترامیم کېږي چې د هغې په نتیجه کې به دا کېږي دا به کېږي ته ګڼې چې دا پوره به یک وخت په 3-4 ورځو کې دا نانسنس ته ځکه یم چې د دې څه دغه نه جوړېږي، سنس نه جوړېږي. لکه آرمي چیف په هیډ اف سټیټ ولې جوړېږي، هغه ته کوم ضرورت دی، هغه ته کوم رکاوټ دی پکې، یا شهباز شریف صاحب به دغه له ولې راځي، د عمران خان صاحب له ولې راځي. د دې شاته ایز ا جرنالست د پېښور پریس کلب نایب صدر مې ته ګڼې چې داسې څه ایلیمنټس داسې بیا روان دي چې هغه چې کوم اندروني استحکام یا یو پرسکون ماحول جوړ شوی د هغې د سبوتاج کولو دپاره دا پروپیګنډې چې کوم دي دا فیک نیوز چې کوم دي دا خورېږي. موږ که سره وګورو که نو همیشه دا خبرونه چې دي نو دا د پی ټي آی سوشل میډیا چې دی د هغې نه خورېږي، که هغه دلته نه دي که هغه د بهر نه چلېږي، دې کې هېڅ شک نشته. همیشه دا نریټیو جوړول، دا بیانیه جوړول هغه دا وي چې دا د خلکو ذهن چې دی نو دا یو طرف ته ډایورټ کړي او دا هغه غلط خبر د دروغ خبر حقیقت تسلیم کی او دا هغه یو ایشو جوړ شي، دومره غټه فلو کې ورکې چې خامخا خلک چې دا متوجه چې دا ډایورټ شي. اوس دا خبره تاسو هغه کوي چې هغه هیډ اف سټیټ جوړېدل غواړي یا هغه دي، دا خبره د کم ځای نه راوچته شوه او په کوم ورځو کې راوچته شوه. اکچولی داسې دي چې دا مونږ د څومره مودې نه راسي ګورو، همیشه دلته سټیټ مونږ ذکر کوو، ریاست د هغې مطلب دا نه دی چې فوج. سټیټ مطلب دا دی ګورنمنټ اف پاکستان چې هغه به یو فیډرل ګورنمنټ وي، قومي اسمبلی به وي، سینټ به وي او 4 صوبایي اسمبلی به وي، 4 صوبایي حکومتونه به وي، دې ته سټیټ وایي. خو دلته چې مونږ سټیټ یا ریاست نوم واخلو نو خلک وایي دا فوج خبره کوي. زه به دلته د ریاست او د فوج بیل کم.
همیشه د فوج خلاف نریټیو چې دا په دې وخت کې لکه د ډیر مخکې نه هم او اوس چې کوم د سوشل میډیا دور دی چې څومره هم د فوج خلاف نریټیو یا بیانیه جوړیږي نو هغه خلک ډیر زیات خوښي او د هغې وجه دا چې هغې کې شاته کوم لابي ده باغی پسې د هغې پوره زور دی چې ستا بنیادی کم ډیفنس لاین دی هغه کمزوري کی یا باغی باندې د هغې ساک ته نقصان ورسي. اوس یو خو دغه خبره ده چې دا خبرې راغلي نه. دویم چې په دې وخت کې د څومره تجربې وشوي هغه 2014 نه بیا راواخلو. د دې نه پس به نواز شریف عمران خان ته ځي. ولې به ځي؟ سوال دا دی چې هغه څه کول. نواز شریف چې وزیر اعظم شو تاسو ته به یادي چې هغه بنیګاله ته لاړو هغه د عمران خان سره ملاقات وکړو هغه د بنیګاله چې عمران خان کور ته کوم روډ ختلی هغه کچاو هغه ورته پوښ کو سیاستدانان دغه وي هغه دا تجربې ټولې کتلې دي. مولانا فضل الرحمن صاحب دا ټول هر څه کتلې دي. دا نه مخکې د خصوصا جوړ کړو کنه یو میاش د یوټیوبر چې دی ونی چې کوم دی د عجیب مخلوق چې کوم دی د په دې باندې لګیاو چې مولانا فضل الرحمن صاحب ډیال لذي هغه چې زله ونه زما څه کار دی چې ډیال لذي. زه دا وخت په وخت باندې یو داسې ایشو را جوړ کی چې هغه غیر ضروری خبره وي او د هغه بیا شاته محرکات وغه نوري چیرې په دې اداره پسې په دې فوج پسې یا په دې حکومت پسې یا په دې پسې د خلک پسې شي او د دې د سوشل میډیا باندې تذلیل کوي یا د هغې د بدنامۍ سبب جوړیږي یا د هغې بدنامي کوي. دا غدا کنه وې ډوبنے والے کو تنکه کا سهاره به یو هغه کو موږ مخکې د سوشل میډیا دغه لګ ډیر زیات سیری غسو یو بزو یو لایټر موډ کې خبرو کوم چې کله هم لکه یعنی تاسو ته ویم یا بسان ته ویم چې کله زه خپل باندې هم ډیر زیات کار نه تنگ شمه یعنی د خپل ضروری کارونو نه زه ډیر زیات تنگ شمه هغه شمه نو زه ځان ریلیکس کولو لپاره یا مزید لپاره د سوشل میډیا ته لاړ شم یا فیسبوک وګورم یا ایکس اکاونټ وګورم یا پاغي باندې یو ټویټ وکم یا سو وکم ٹھیک نو دغه شانتي چې کده دې ډیر خبرونه تاسو سیریس اخلي نو تاسو ضروری کارونه بس تاسو نه پاتې خو زم زه ساده خبره تصدیق کوم بیا راغونډو زه دوه میجران چې دي کنه د ما چې کله ډیر زیات ستړي شو یا طبیعت مې خراب بیا غوړم یو ګوراوا د کوڅه شه د اغم لیونه ده کنه یو چې دنه دغه بل یو هندو دی بل مسلمان دی خو دی ورکشیو په دغه کې په بارډر باندې ورکشیو یو پاکستان کې چې پاتې شو هغه مسلمان شو دغه نوم دی عادل راجا کنه بل چې دغه خو لړنو هغه الته کې دوه رونه ښکاری دوه انداز چې کوم دی دغه نیریټیو دغه هغه چې کوم هغه بکواسیات کوي کنه دنه بل لفظ چې دغه ماته نظر نه نو زه هغه بیا د کوم چې یاره ودرېږه یاره دیو خو د دریو کارونو لګیا دي عمران خان بر اخلاصيږي پښتانه به بغاوت کوي وسره پښتونستان شو چې دغه پکې پرې خو د بیا چې بلوچستان چې کوم دی هغه پکې بغاوت کوي پلانې کوي نو دا خو انټرټینر دی کنه انټرټینر دی هغه یو پکې دی هغه حیدر مهدی یاره هغه د کلمې نه شروع کی کلمې نه او بیا چې هغه کم کنزل کوي خلکو ته هغه چې ټاپ لیډرشپ ته کم کنزل کوي هغه چې عوام ته کم کنزل کوي هغه چې پاکستان مینسټریم میډیا ته در مینسټریم میډیا خبره به کراله لکه مونږ لګیا یو کنه د یوې غنټې نه دومره پخې خبرې کوو دومره معلومات دغه کوو یا زمونږ نور مرګري چې کوم دي چې هغه زمونږ مختلف فورمز باندې د عوامو خبره کوي د خیبر پختونخوا خبره کوي د سکیورټي سچویشن باندې خبره کوي د افغانستان د سره د تعلقاتو خبره کوي د دوه درې ورځې مخکې چې دی کنه د وزیر اعلی صاحب چې ډېر وخت بعد شرپ ملاقات ورکو یو څو کسانو ته نو موږ ته جنرالستان نه ښکارېدو یا موږ چې دی په غدارانو کې یو یا موږ چې دی د دې مخالفین یو څه یو پکې لکه د دوی د میډیا منیجمنټ چې دی وایي وزیر اعلی صاحب ډېر زیات غوسه شوی دی چې زموږ میډیا منیجمنټ ټیک دی دا د دوی میډیا منیجمنټ دی سر دا مخکې نه هم دا ټول کسان ته بهر ساتلې دي کم چې په دې باندې کریټیسزم کوي. سر زه دا خبره به ختموم په دوه خبرو باندې او ډېر هغه پکې نه کوم په دې کې به یقینا چې ډېر خلکو لپاره څه ډېر ښه پیغام زموږ تعلق څنګه د یو سیاسي پارټۍ سره هم نشته او نه کله به پزله کې دا خبره راوړو چې چا سره هم وي. ولی خان نه و یو ورځ دا دغه کړو چې ته همیشه راپاسې و ده نو وای وخت اخبار ګوري نو هغه وی چې دي نو هغه وی چې په کوم ورځ باندې زه دا وګورم چې هغه تعریف کړی دی نو یو څه ګډوډ شته ٹھیک دی دا غل کدي سوچ اندازا میډیا منیجمنت دی ته وي هغه بس کول چې هغه به همیشه خپل مخالف چې دی نو هغه به اول اوریدو هغه به راغختو هغه خبره ته به وګ کې خو دو چې دا سو یو او دویمه خبره چې دوی اوس کوم میډیا منیجمنت هغه خپل ځای چې مداخله یو هغه کې نو ټیک دی دویم دوی د جمعه د ټول لیډران هغه کې چې یا کنه بده یا کنه ستاین چې الله ستا عبادت کو واستانه
ٹھیک ده غواړو غواړو او دا هر یو لیډر وي خو عقیل صاحب د دې شات پسې چې کومه جمله ده کنه هغه نه وي هغه چې اهدنا الصراط المستقیم چې الله ما په صحیح لار باندې روان کی یا په نیغه لار باندې روان کی صحیح نو زموږ به درخواست دی چې یا کنابود یا کنستعين اهدنا الصراط المستقیم ا پوره وای دا به پوره وای نو چې الله را په کوم روان یې نو کدا ټیک شي نو د معاملات په خپل ټیک شي ډېر ښکلی مثال مو ورکړو د خان عبدالولي خان او هغه په وخت کې چې د ټیم بالکل ختم دی هغه د بابړې قاتل چې و کنه د بابړې د واقعې خان قیوم دغه سره په پېښور کې د اوس چې کوم ارباب نیاز سټیډیم دی د دې شاته دغه کورو او کله چې د ایوب خان او د فاطمه جنه الیکشنو په هغې کې ولی خان په خیبر پښتونخوا کې دغه کمپین چیف و د فاطمه جنه د طرف نه فاطمه جنه پېښور ته راغلی و هغې د خواهش اظهار وکړو چې یاره دغه بل ډاکټرشپ والا شی دومره دغه دی نه د ایوب خان بیا هم د یو ګروپ لیډر دی نو ته ورته ورشه ته خبرې ولی خان دغه کور ته تللی و اندازه ولګوه لکه لیډرشپ چې کوم دی هغه دې ته وایي بله یو خبره چې هغه به د دې خبرې زه ګوایم چې کوم وخت کې موږ فرنټیر پوسټ کې او د ولی خان د لاسه یو څو دغه چې کوم دي چې د نوای وخت او نور اخبارونو ته په ایډیټوریل باندې به هغه جواب ورکو ما سره دغه د هینډ رایټینګ هغه دغه پراته دي که نه چې یاره هغه به داسې ډرافټینګ کوو چې دا ما ورته وایو چې موږ ډېر تکړه یو که نه لکه ته چې زه ایز رپورټر ډېر زیات تکړه یم زه یم چې ایز ایډیټر ډېر زیات تکړه یم هغه به داسې اردو لیکله داسې ټو د پوینټ هغه به یې کوو چې د هغه دوه درې ما سره زه ګورم په هغه خپلو فایلونو کې او هغه به بل څه کار کوو زه د دې خبرې ګوایم چې دوه اخبارونه بل اخبار به هم کتو یو به نوای وخت کتو د هغه نیریټیو د هغه د ایډیټوریل نه به اندازه لګوله بل به فرنټیر پوسټ کتو فرنټیر پوسټ به د خیبر پښتونخوا د نمایندګۍ په بنیاد کتو اوس هغه زمونږ اخبارونه د حکومت کوم ځای ته بوتل نورې خو پرېږده ما ته چا خبره کوله چې د پښتونخوا ریډیو ټرانسمیشن چې کوم دي تباه برباد دي انفارمیشن ډپارټمنټ چې کوم دی هغه وایي کله پکې بجلي کله نه ریډیو پاکستان چې کوم دی هغه تباه برباد دی ټرانسمیشن وغیره چې کوم دي تللی دي پاکستان ټلویزیون چې دی هغه خلک وباسي او تنخواګانې چې دي هغه پکې نشته لکه ته اندازه ولګوه چې ستا کومې ادارې دي د هغې دا حل دی نو بیا کم از کم هغه انډیپینډنټ پوینټ اف ویو چې تا ته څوک پېښ کوي نو هغې کې به ستا نه څوک غواړي خو بس نه موږ ته خو څوک دا نه شي ثابتولی چې وروره موږ تاله د انفارمیشن ډپارټمنټ پیسې درکړي یا سی ایم هاوس نه درکړي دي یا بل یو سکینډل راغلی کم فنډ دی او د هغې نه دا کړي دي که نه نو زما خپل خیال دا دی چې کلیکټیو ایفرټس پکار دي او په هغې کې دغه والا خبره چې یاره موږ ټول به خپل مجموعي یا اجتماعي کردار ادا کوو که دې نه څه جوړ شو خو ښه که نه پاکستاني ریاست چې کوم دی هغه ډېر زیات طاقتور دی او بیا په اخر کې ډېره زیاته مننه کوم شهاب الدین خان ماته میسج کړی و چې زه ګیر یم عرفان خان سره ډېره زیاته مننه نن موږ ډېر ښه ډیبیټ وکړو ډېر ښه معلومات مو شریک کړل مصطفی بنګش ډېره زیاته مننه ستاسو چې کوم کال راتلل د هغې هم ډېره زیاته مننه خو موږ دومره پکې خط یو پکې جوور دغه ته تللي معاملاتو ته تللي چې وا مو نه غستل بل ټایم ملاقات کوو راکړه اجازت د الله په امان